الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة حديد دا مدنی سورت دے بترتیب دا قرآن کی وفنزوس بترتیب دا نزول کی سلور نوی دا سورت زلزال نا مخی نازل شوه دے دا سورت زلزال نا رست نازل شوه دے دا مخی سورت رحمت سورت واقع سرا ربط و تعلق مناسبت پڑے روج بانے دے یو مخی دو فیرے دا اللہ دلوئی داغی تذکرے وکرلا فسبح بسم ربک العظیم څلورویا شپږ نوی آیت کی نفدی کی ترغیب ورکئی انوان انفاق فی سبیل اللہ تعالی دویم مخ کی ذکر وکا فسبح ندلت دا اغپا آخر کی و دلت پاول کی ہوئی اول دا اللہ پاک تسبیح و دوی بیان تھا دوشان مخ کی ذکر شیو چال برکت من اللہ بلا برکت دادا اللہ دا جانب دے فدی کوئی چی ترغیب انفاق تا ذکر اللہ تعالی برکت چون کے دے نو پا انفاق کا خرچو کا چی مال دے اللہ زیاد کی او یہ شمتے کے او نیور کے نفاقبان اللہ حلاکت راولی مخ کے احوال ذکر کریو چی توحید او دا قیامت اصول دا توحید اصول ذکر کریو چاہا توحید و قیامتو فدیق کی نور اصول ذکر کری چاہا جہاد و انفاق پہ سبیل اللہ دی مقصد دا صورت چی دے آغا انفاق پہ سبیل اللہ تعالی خرچ کول دا اللہ پلار کی پا پنزو وجوہ باندے پنزو طریقو باندے ترغیب انفاق تا خرچ ہو کئی دا غیر پنزو وجہ ذکر کئی چی دے پنزو وجہ دا خرچ ہو کا مال دا ناصر پاتی کی بیزایا نو وی لگوا چی پایدہ باید راشی خلاصہ دے صورت دے کی دو بابو ندی اول باب چی دے نو حاغا سوری سرشتم آیت پوری دے او بدے کی توحید ذکر کئی دلائلو سرا او فنزو وجوه ذکر کئی دا انفاق پہ سبیل اللہ تعالی او بے زورنا ذکر کئی دفارا دا کسانو چاگا بخل کئی دا دی صورت حدید نوالا دا صورت ملک پوری تحریم پوری دالت صورتو ندی پدی کی تقریبا یو مضمون یو دو مضامین ذکر کی گی یو ترغیب دا انفاق او قتال فی سبیل اللہ تا او زورنا بیانی دا فرد سستی کا ان کو پا جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی دا خلاصہ و حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چو کانا یقرأ بالمصبحات چی حقیبا دا سبحا یسبحو دا سر کی چی پا دی صورتونو با الفاظ بانی کم صورت شروع شوئے دے دا بے ویل ہر وقت بے ویل یعنی الحدید صورت حشر صواب جمعہ تغابن دا بے ویل قبل یرقدا مخ کی دو دکی دلونا
دو د کېدو نه مخکې دا صورت ویل دا څو صورتونه دي چې دا به ویل سورۃ حدید حشر صف جمعه تغابن دا د نبی صلی الله علیه وسلم عملو او به ویل چې په دې کې روایت ده چې هغه د زرو آیاتونو نه ډېر زیات غوړه دي د زرو آیاتونو نه غوړه دي بسم الله الرحمن الرحیم مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان او خاص مهربان سبح لله ما فی السماوات پاکی بیانې د الله خاص د الله لپاره هغه څه چې برابر اسمانونو کې او قد پزما کې بر اسمانونو کې مخلوقات دي زما کې څونه مخلوقات دي سوال دي دا ټول د الله تسبیح او پاکی بیانې قرآن په دې باندې گواه دی بل ځکه الله فرمایي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ هیڅ یو شی نشته مگر د الله پاکي او تسبیح بیانوي و اگر چې انسان پاکي بیان نه پويږي خو د الله لوی بیانوي وهو العزيز الحكيم او دا الله دې زورور او د حکمتونو خاوند له خاص دا په اختیار کې ملک السماوات بادشاہی د اسمان نو د زمکه یحیی و یمیت ژوند کول کوي او مړ کول کوي دا اختیار د الله تعالی دی وهو على كل شيء قدير الله دې پر اوسز باندې قدرت والا هو الاول دا الله تعالی ولوم دې والآخر واخرم دې والظاهر او کار دې والباطن او فټ دې وهو بكل شيء عليم الله دې پر اوسز باندې پوام تفسیر قرطبی کی جو روایت ذکر کړي چې د دې آیت تشریح رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا چې هو الاول والآخر والظاهر والباطن دې څه مقصد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اللهم انت الاول فليس قبلك شيء تو اول وی استاد مخکې شنو دا شان وانت الاخر والاخر نو انت الاخر او تو اخری فليس بعدك شيء ستان رستو بل شي نشته ده والظاهر وانت الظاهر فليس فوقك شيء او تو خکاره ظاهری ستان بل نور شي نشته ده وانت الباطن او تو باطنی والباطن تو باطنی نستانا نفليسا دونك شيء نشتستا سوا بلوی سیزم ابي اقضي عنا الدين واغننا من الفقر يلا من قرضون او بشکی ومساتی او منګه د غریبین او ساتي زمانه قرض لري کی او د غریبین او ساتي نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د تشریح کړی دا علامه قرطبی رحمه الله ذکر کړی وهو بكل شيء عليم او دا الله دې پر سزبانه فهم دلیل هو الذي الله ذات دې خلق السماوات چې پیدا کړی اسمان نو زمکم فی 6 ایام په مقدار د شپږو ورځو کې نو ثم استوى په هغه مقدار د شپږو ورځو د دنیا باندې ثم استوى على العرش بے برابر شو پارش باندې کما یلیق بشانه استواء العرش دا یو مسله ده او ځنه په دې کې خلق په دې کې خوایدل دي لیکن د اهل سنت والجماعت دا غي عقیده ده چې الله تبارک وتعالى په اعتبار د ذات باندې د عرش د پاسه ده الرحمن علی العرش استوى مهربان ذات د عرش د پاسه ده کما یلیق بشانه سمجھ داغه د شان سره مناسب دي
او وروسته به یو اعتراض راځي چې هو معکم الله وی چې الله ستاسو سره دی او هو د الله معکم ستاسو سره دی نو ستاسو سره دی که په عرش باندې دی نو دې کې علما که تاویل څوک نه کوي نو دې دا معنا نه جوړېږي چې الله د عرش د پاسه دی او دا شان درته وي او هو معکم او الله ستاسو سره دی نو دیو جن علما مفسرین ذکر کوي چې آلته معنا دا ده ثم استوى على العرش به برابر شو فرش باندې کمال قبشانه به اعتبار الذات په اعتبار ذات باندې الله د ارض پاسه ده او وهو معكم معنا دا ده چې الله تعالی دې په اعتبار د علم او د قدرت باندې ستاسو سره په اعتبار د علم او د قدرت باندې ده او په اعتبار د ذات باندې هغه د عرش د پاسه ده او دا علامه قرطبی رحمه الله دا ذکر کړی دیو جنا امام مالک رحمه الله یو داغه قول دی او ډیر دی باره کې او ډیر مو اهل سنت والجماعت خپل کې جمهور په دې باندې د هغه په قول باندې عمل کړی دی او ډیر خیر الله د دې باره کې ډیر خو وینا کړی دا چې الاستواء معلوم والكيف مجهول استواء العرش دا معلومه ده هو والكيف مجهول داغه کې دل د الله په عرش باندې دا مجهول دي څنګه دي کیفیت څنګه ده نو دا مجهول ده خبره ده والایمان به واجب په دې باندې ایمان ساتل دا واجب دي او وسوال عنه بدعت د دې په باره کې د چانه پوښتنه کول چې الله څنګه دی او څنګه دی او څنګه ناشته دا بدعت دی دا بسونه کوي نو ثم استوى العرش به برابر دی پارش باندې کما یلیق بشانه یعلم فوق الله تعالی ما یلج فی الارض یا چونه وې پسما کې چغا دانه پسما کې نوځي باران و نوځي مړې پکې و نوځي وما يخرج منها او چې راوځي دا غینا تیغون راوځي معدنیات راوځي ونه الله باندې خبر دی وما ينزل من السماء او هغه چې را کوزيږي د برت اسمان نه باران نه کوزيږي پیسې را کوزيږي ملائک را کوزيږي په دې باندې الله خبر دی وما يعرج او چې ورخيږي یعنی پورته ورخيږي الله تعالی اعمال ورخيږي ملائک ورخیج پائے کی وما یارج فیها وهو معکم او دا الله ستاسو سره دی په اعتبار د علم او د قدرت باندې دا سره وایي بیا انسان ته اشکال درځي اينما کنتم ارچت چی تاسو والله بما تعملون بصير الله په هغه سبا دي تاسو کوی نلیدون کې تاسو ټول اعمال ویني له خاص دا پر کې ملک السماوات بادشاہی د اسمان او د زمکه وإلى الله ترجع الامور خاص الله تو فسبق رشي هغه ټول کارونه د مخلوقاتو انجام د ټول کارونو د مخلوقاتو یولج الليل فی النهار وننباسش فورس کې ويولج النهار فی الليل وننباسی ورځ بشپکی کله ورځ لړل شي او کله شپه لړل شي دا غیا تعبیر په دې باندې کړی دی وهو علیم بذات الصدور او دا الله دې په پاس باندې چې په انسان پسنو د انسانو کې امنو بالله یو وجه دلته پنځه وجه بیانول د انفاق لپاره یره خرج وکا نو الله وی دا اوله وجه ذکر کړی دا چې یره خرج وکا فلا د الله کې زکات په الله واغدار مقرر کړی نور خدای د الله تعالی لیکن ته په واغدار مقرر کړی نو بالغ ته مړ کوه چې څه کې او نه چې ته یو روپیا سوال لرته نه ورکې نه ویا پښتانه متر کوي و نه په خپل خوري او نه چې څوک خوري نه هغه ورکې نو شومتیا مکوا بلکې ولې کړه الله په نوم باندې او اسې ته په واغدار غرزولې چوکیداري چې سترګې پټ شوي اولاد به بیا
شرابونه او کبابونه کوي نو وای لګا په نوم د الله باندې باید سړی داسي نوکري صرف نه خوري او نه اغوندي نه چته په ثواب کې قسمت وي نو بس صرف څوکیداری بس نو الله وی دا خو ولګوا د خدای بندا وای لګوا په نوم د الله باندې آمنو بالله ایمان راوړې په الله باندې ایمان راوړې په الله باندې ورسوله پیغمبر دا باندې وانفقوا مما جعلكم خرج کړئ دا سنا چې ګرځولي الله تاسو مستخلفین فيه واقداران پاره کې واقداران پاره باندې صرف ته او چوکیدار کړی فالذین پسا غسانا منو چې مان راوړل منکم استاسنا وانفقوا او خرج کړل دې لهم د دې لپاره اجر کبیر ثواب دې لوی او حدیث کې راځي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر څوک چې خرج کوي دا الله په لار کې نو ملائکه هغه دعاګانې کوي او وای اللهم اعطي منفقا خلفا اے الله غسوجستا په لار کې مال لګي د اعلان کلمت الله پر لګي په کمزور مسلمانانو باندې لګي هغه لپاره نور ورکی نور ورکی او چې څوک نه لګي شمتیا کوي نو الله په مصیبت باندې واړی یو تکلیف په پیښ شي یو دغه شان غلب په پیښ شي نور یو تکلیف باندې پیښ کی چا ستونزه مشکل ورته پیدا شي وانفقوا خرج کړه وانفقوا خرج کړه هم دې پر اجر کبیر ثواب دی لوی وما لكم وسوجد استغفر لا تؤمنون بالله چې تاسو ایمان وروړي په الله باندې ورسول فرسول الله باندې ورسول يدعوكم پیغمبر دعوت درکوي تاسو ته لتؤمنوا بربكم د دې وجنا چې تاسو ایمان وروړي په خپل رب باندې وقد اخذ ميثاقكم یقینا غسته دا وعده تاسو نه مخکې تر شوی دی سورته اسرائیل کې جالست بربکم آیا زستاسو رب نیم نو ټول ارواح په جواب باندې ویلي قول بلا یقینا ته زمونږ ربي نو هغه لفظ دی ان کنتم مؤمنین کتا سو ایمان والا ایماندار هو الذی الله غزاد دے ينزل على عبده آیات بینات چې نازل وی په خپل بنده باندې دلایل لخکارام لسد پر نازلی لیخرجکم دے پرا چوبا ستاسو من الظلمات الى النور چوبا ستاسو د تیارو نرناتا وبا ستاسو د تیارو د شرکیاتنا د تیارو د بدعاتنا د تیارو د غلطو عقایدنا د تیارو د غلطو رسمونو رواجونو الى النور اغرنا د اسلام او توحید تام وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ او یقین الله بتاسو باندې شفقت کوونکې او مهربان الله بتاسو باندې مهربان ذات دی دا تاسو تاسو لپاره پیغمبر را لګره دی دا هغه دا شفقت دی په مخلوق باندې چې دا مخلوق زما کامیاب ما تراشي دویمه وجه سړیا او خاصه کا سم الله ته پاتې کیږي تبت رواني لاسونه بمروړي الله تش لاسونه بلال شي آسف الله تم پاتې کیږي خو مخکې ځان نه ولګوا وما لكم وسوجد استغفر دا دوی موجوده الله تنفقوا في سبيل الله چې تاسو خرج نه کوئ په لار الله تعالی کې ولله میراث السماوات والارض خاص الله میراث کې پاتې کیدونکي اسمان نو زمکام اسم الله د فاتح کیږي نو خرج وکا او صد اخرت داغه لپاره ځانا اتس ولګه مخکی لا یستوی ندی برابر منکم استاونا مناسو کان فق من قبل الفتح چې خرج کړه د مخکی د فتح د غلبینا وقاتلوا مقابله کړه دا جنگیم کړه اولئک اعظم درجات درجتن دا کسان لوی مرتبه والدی من الذین دا کساونا انفقوا چې خرج کړه د من قبل بعد ورستو
د فتحنا فتح مکی یا حدیبیه مراد ده. وقاتلو جنگی کړه ده د دوړو څخه الله وعده د جنت ده، لیکن دا هغه مرتبه مخکې د چې چا مخکې خرج کړی دی. وکلا وعد الله الحسنى، د هر یو سره وعده الله د جنت ده. والله بما تعملون خبير، الله پر هغه څه باندې تاسو کوئ خبردار دی. درېمه وجه ده ډېر خرچ یې کړه الله په نوم باندې. وایي کاس یې نه ورکړې نو قرض یې ورکړه. او قرض ځکه وایي چې قرض د سړي دا وایي چې بیا ما ته واپس راکړي. دا یو خبر چاله به دنیا پیسې به ورکړي په سبیل الله، هغه رانه وځي، خو چې چېرته قرض یې ورکړو هغه بیا چاړه نه وځي، هغه به خامخا واپس کوي، هغه په هغې به تمه به وي. نو وایي ځه قرض یې ورکړه د خدای بنده، قرض یې ورکړه. ما یقرض الله قرضا حسنا، هغه چا چې ورکو څوک دی کس چې قرض ورکړي الله لپاره قرضا حسنا قرض ښایسته، فیضاعفه له، نو د چند به کي د هغه دپاره، وله اجر کریم، او دې دپاره اجر د عزتمند. علامه قرطبي رحمه الله ذکر کوي چې د احسن قرض د هغې لس شرایط دي، لس شرطونه دي چې دغه انفاق او خرچ کول په ښه طریقه باندې د هغې لس شرایط دي. یو دا دی چې په هغې کې به اخلاص وي، خالص د نیت به اخلاص، اخلاص به چې کوم خرچ کوي دا په اخلاص باندې کوي، د ریا دپاره به نه کوي. دویم دا چې طلب د رضا د الله به کوي، چې دا کوم څه خرچ کومه نو دې دا نه چې خلک به د شوم ووایي او خلک به راته وایي دا زکات نه ورکوي، نه، بلکې د الله رضا به مقصد وي. او دریم دا ده چې دا مال به حلال ورکوي، حرام مال به نه ورکوي، ځکه د حرام مال نه هېڅ شی نه قبلېږي، نه فرضي او نفلي صدقات هېڅ نه قبلېږي. او څلورم دا ده چې ښه کره شی به ورکوي، کره مال به ورکوي، یعنې غوره شی به ورکوي، خراب شی به نه ورکوي. او پنځم شرط یې وایي دا دی چې دا به کله ورکوي د ذوالقدر نه مخکې بیا ورکوي، داسې نه چې دا په کټ کې پروت دی او ذوالقدر دی وایي دا مال ټول زما مال ولګوئ، نه ځکه وخت واسې بل چاته پاتې کېږي، یا مرګ نه بیا مخکې ذوالقدر دی بیا مخکې ورکوي. او شپږم دا دی چې وایي دا به پټ ورکوي، یعنې په نسبت د ښکاره باندې، یعنې پټ بیا خرچ کوي. انفاق فی سبیل الله حدیث کې راځي چې هغه په یو لاس باندې ښی لاس باندې ورکړي او چپ ته خبر نشي. اووم دا ده چې دا اووم شرط دا دی چې دا یعنې احسان او دغه شان په هغې کې به په چا باندې تکلیف نه ورکوي، چا له ورکړي بیا د مزدور شي او بیا د هغې نه بس بیا خدمتونه هغه چې دغه خو زکات در کومه او ته ورته ګوره چې دا کار مې کړی دی، دا مې کړی دی، نو دا خدمتونه یا احسان به په هغې باندې نه کوي. او اتم دا دی چې کوم ورکړی شوي صدقه یي نو دا به ځان سره لږه ګڼې، ما چې شی وکړل، خلک په دنیا صدقات ورکوي، دا به ډېره به نه ګڼې، بس دا به لږ ګڼې چې ما خو هېڅ شی نه دي کړي. خلک ډېر مالونه د الله په نوم باندې خرچ کوي، ما هېڅ شی نه دي کړي. او دغه شان نهم شرط دا دی چې خوښ مال به د الله په نوم باندې ورکوي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. او لسم دا دی چې ډېر قیامت والا وي، یعنې قیامت یې ډېر وي، هغه شی ورکه، داسې نه چې کمزوری شی زکات یې کمزوری شی مه ورکوه، ځکه دا د الله په نوم باندې دی، نو د الله په نوم باندې کره شی ورکړه. نو د علامه قرطبي رحمه الله ذکر کوي د قرض حسنه معنا دا ده چې دغه دا په انفاق کې حسنیت پیدا کوي. دغه لس شرطونه په دې باندې چې خرچ وشي نو دا په انفاق کې حسنیت پیدا کوي. فیضاعف له وله اجر کریم. سبحانك اللهم وبحمدك.